بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تاسو معلومه ده څنګه چې مونږه مسائل ذکر کول دا هغه مسائلونه اوس دا مسله هغه د قربانۍ په باره کې ده چې قرباني کی جانورو کی تفصیل د قربانۍ د حیواناتو تفصیل سره نو دا په دوه قسم دي، چوټي جانور او بڑی جانور، واړه او جانور او لوی جانور. نو په وړو جانورو کې زموږ سره بیل، ډومبا، بکرا، بکری، دای، بیزا او پیسا، ګډ او ګډوره دا راځي. او په غټو حیواناتو کې زموږ سره ګای، بیل، بنس یعنی غوا او سنډا او میخه دا راځي. نو د وړو جانورو لپاره دا دی چې د هغې عمر کم از کم یو کالی، کم از کم عمر چې هغه د یو کالی، چې غوا د بیزا، ګډ او ګډوره په دې کې بیا لمبور، ګډه، ګډوره اکثر خلک تپوس کوي. نو د دې څه دغه نشته، بیا دا هم په دغه حکم کې راځي. البته که چېرته دا ګډ او ګډوره د په جسامت کې په باډۍ کې د یو کالی لیکن د شپږو میاشتې او داسې ښکاري لکه چې دا د یو کالی، نو په دې باندې قرباني جایز ده، دا کیدی شي. د یو کال لکه کمی خو چې په جسامت او غټوالي کې د کال د هغې برابرېږي نو بیا پې کیدی شي. او د دې نه حکم د دې دا دی چې د دې نه به یو کس قرباني کوي، که هغه ګډه ده، که بیزه ده، که ګډوری دی، که پیسه دی، که هر څه شی دی، نو په دې د دې نه به صرف یو کس قرباني کوي، د 15 او د شپږو کسانو قرباني د دې نه نه کېږي. اوس غټ حیوانات دا دي چې هغه ګای، بیل، بنس، چې غوا، میخه او سنډا د هغې نه قرباني، نو د هغې عمر کم از کم 2 کاله دا په کار دی. او که چېرته په دې کې هم 100 کسان شریک کېږي نو په دې کې د 2 کسانو پورې شریک کېدلی شي. خو داسې نه چې څاروی وړوکی او ټایم یې پوری، عمر یې پوری د 2 کالي او بیخي کمزوری، نو د هغې لپاره نورې ویډیوګانې شته، په هغې کې تاسو دغه تفصیل کتی شي. اوس د اکثر بعضې خلکو الله پاک استطاعت او طاقت او توفیق ورکړی، نو هغو اکثر د دې غټ حیوان لکه اوښ شو، نو د هغې عمر کم از کم 15 کاله په کار دی، او د دې کې هم 2 کسان شاملېدی شي په اوښ کې. نو معلومه شوه چې په غوا، میخه او سنډا او اوښ کې 2 کسان شریک کېدی شي، او په ګډ او بیزه کې په دې کې یو کس شریک کېدی شي. د دې حیواناتو نه علاوه او د دې جانورو نه علاوه چې څومره دي، لکه مثلا نیلګۍ شوه او هیرن شوه، نو د هغې نه قرباني نه کېږي، د دې قرباني صحیح نه ده. بل یو ضروري مسله دا ده چې په دې ټولو قسمه حیوانات او جانورو کې چې کوم د حلالۍ لپاره دي په ورځ د قربانۍ باندې، که په دې کې د یو کس هم محض د غوښې نیت و، نو د ټولو قرباني نه کېږي. او دا مختصر ویډیو دا موږ تاسو مخکې پیش کړه چې هغه په مسله د قربانۍ کې وه. نو انشاءالله تاسو ته به داسې بهترین ویډیوګانې میلاویږي. د دې لپاره تاسو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، لایک، کمنټ ورکړئ چې زموږ حوصله افزایي وشي. نو دا شان زموږ سره د درس او د تدریس لپاره واتساپ ګروپونه دي، زموږ سره د درس او د تدریس لپاره داسې نور ګروپونه دي، پیج دی را سره، نو هغه تاسو لایک او کمنټ کړئ. مهرباني د بلې ویډیو لپاره موږ له رخصت راکړئ. د الله په امان.